یو مسلمان بنده وی چیرې دا دومره هولناک ورځ ده، سخت ورځ ده، په دغه ورځ باندې الله پاک ما د رسوایۍ نه وساتي او د شرمندګۍ نه مې وساتي او زه په دې خلکو کې رسوا نشم. او الله رب ذوالجلال جل جلاله ما باندې خپل رحم وکي او د قیامت د ورځې د رسوایۍ نه بچ شم. نو دې دپاره داسې یو دعا شته چې زه په هغې الفاظو باندې د خپل رب نه سوال وکم او ګناهونو باندې توبه وباسم، الله پاک می گناهونه معاف کی او د قیامت په ورځ د رسوایۍ نه بچ شم. ځکه به ډېره لویه رسوایي وي. ګوره د آدم علیه السلام نه واله تر اخري انسانه پورې دا ټول خلق به راجمع شوي، 18,000 اقوام وي. نو چې په هغې کې یو سړی رسوا شي نو دې نه بله غټ رسوایي کومه کیدی شي. نو د دغې رسوایۍ نه د بچ کېدو دپاره قرآن عظیم الشان کې بهترین دعا موجود ده. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دا دعا سلورم سپارہ سورت آل عمران دے او آیات نمبر 194، پارہ نمبر 4 سورت آل عمران آیت نمبر 194. اور سردا دعام ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. دا دعا پا اوم سپارہ سورت مائدہ 3 آیات دے، پارہ نمبر 7 سورت المائدہ آیت نمبر 83. کم مسلمان بندہ دا دعا دا اللہ نغواڑی، اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ با دا قیامت پورز دے دا حقیقت رسوائے نہ بچ کی.